عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک دا حضرت عمر صاحب زوی دی دا لوی مرتبی والے صحابی دا اغا صحابی زوی دی عبداللہ رضی اللہ عنہ مبارک دا غوی بارک راضی روایاتو کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک چی وکلا مکی مکرمی تتلو نو دا دی سر یو اوخو او یو وسر خرو پا دی باندی بے سورلی کولو پا دی باندی با تشریف پرماشو مکی مکرمی تا بروان شو لکه نن سبا زمونږه په دې دور کې چې کوم دی سورلي موټر سیکل دی سیکل دی او دغه شانتې گاډې دی نو هغه وخت کې سورلي چې وه نو هغه به اوښو او اسبه او خر به و د دې سورلي چې ده اوس په خر باندې سورلي کول دا ځان له یو مستقل سنت عمل دی بعضې خلک زمونږ او ستاسو معاشره کې دې ته بد ګوري خو بد کتل نه دي پکار ځکه چې په دې باندې صحابه کرامو رضی الله عنهم مبارک سورلي کړې ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پی سورلی کړی دا نو اسو خر او دغه شانتی او خان چری نو پدی باندې با صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک دا داغي بهترین دا سورلی وا نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره یو اوغو او یو وسره خرو نو چې کله به مکی مکرمه ته تلنو پدی باندې به سورلی کولا او دی سره چې دین عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره یو قیمتي آله دا یو پټکی مو دا پټکی به وخلو پټکی رسول الله مبارکم والے صحابو والے نظام یو سنت عمل نه اوس پټکی چې کو تور دی کو سپین دی کو زیړ دی دا سنت دی مستقل بس پټکی چې نو مطلق پټکی دا سنت دی رسول الله مبارک سپین پټکی موالي دی تور پټکی موالي دی او زیړ پټکی موالي دی او یاد ساته دا زیړ پټکی نه دی دا د پرشتو پټکی دی او خاص کر پرشتو کې چې کم مقربی پرشتي دي الله ته ډېری نږدې دي او مشرانی پرشتي دي او خاص کر جبرائیل علیہ السلام دی زیړ پټکی والے دي نو زیړ پټکی دام سنت دی یو موقع باندې رسول الله مبارکم زیړ پټکی والو او جبرائیل امین علیہ السلام چې پرشته دا غیم زیړ پټکی والو او رسول الله مبارک تراغلو نو پټکی سنت دی نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره پټکی مو بهترین اعلی کوالټه والا نو هغه پټکی والیو او په خر مبارک باندې تشریف فرما او روان دي مکی مکرمه ته سفر کوي په دې لار کې یو کس سره ملو شو هغه ته وی یره ویته د پلان کې زوی نه هغه ورته وی او دا هغه زوی ما ویخه بس एकदम دغه ځای کې ودرې دا د سره نور عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره نور ملګری مو بس دغه ځای کې ودرې دا او چې ودرې نو هغه خپل خر نه راکوشو واکس ته وی دا خر والا نو هغه واغشت ویدا ته خدیه شو استا شو دینه بعد کې بیا خپل پټکی مبارکم هغه د سر نه لری کو او ولې ورک ویدام والدام ته خدیه شو هغه یو باندې چیو د باندې اوسیدون کې یو کسو اړ خیران شو چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک د عمر سیب زویری او مال خپل سورلیم راکله کده هغه زمانی خر خدا بهترین سورلی وا تاسو ته مو وی چې د دې وخت یا موټر وی یا موټر سایکل وی دا بهترین سورلی دا نو هغه ورلا ورکو او خپل پټکی مبارک مولا ورکو نو هغه ډیر خیران شو او کم صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک سره هغه ډیر زیات خیران شو ورته وی عبد الله وداتا څنګه چلو کو تا خپل سورلیم دې کس لور کو خلان کې دا یو باندې چيري د باندې اوسیدون کړي او د باندې اوسیدون کې خلک چيري نو هغه په معمولی خدیه باندې خوشاليږي معمولی شي سی ولا ورکی لکه زبدو یم یو د بازار اوسیدونکو خلګي او یو د کلی علاقې خلګي نو د کلی علاقې خلکو لچ لوون تم سور کې دا خوشحالي ډېر زیات او د بازار خلک خلک ماډرن خلګي نو هغه په لک سوانې نه خوشحالي هغه لچ یو قیمتي شی ورکی اعلی کوالټي والا شی ولا ورکی نو هغه خوشحالي او معمولی سيزانو باندې هغه سو پروا نه کوي نو دغه شانتي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک ته صحابه وای ویره وی تا خو دل ګورا که معمولی سیز دی ورکړو په هغه هم خوشاله شو خلان کتاب ولا بالفرض زبرت وې مشددي زمانه یو 125 دی ولا ورک یا ویټس گاډي دی ولا ورک سورلی دا کنه نو دا ګوره دا خطاړي قیمتي اشیاء ورک چې د دې زمانه خر دی ولا ورک سورلی دی ولا ورک او دغه شانتي خپل پټکی مبارک ته ولا ورک وجه صدا دا خو یو باندې شي دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک وته سفر مای وی او دا باندې چری او ودنه چې ما تاسو کو چې ته د پلان کې زوی یې او کني وی دراته وی چې او هغه کس چې دی یعنی د پلار هغه زما د پلار ملګری او هغه زما د پلار د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک ډیر دوستو اسلامی رور یو
او زما پلار حضرت عمر رضی الله عنه مبارک با هغه سره ډیر زیات محبت کولو او رسول الله مبارک فرمایلی دي چې کله په تاسو دا غواړئ چې تاسو د خپل پلار سره په قبر کې خېګړه وکړي، تاسو خپل پلار سره په قبر کې خېګړه وکړي، مطلب دا چې ستا پلار وفات شوی دی او د پلار د مرګ نه بعد هغه سره خېګړه وکړي، نو ویلاړ شه د هغه دوست وګوره، د هغه یار وګوره، د هغه اسلامي رور وګوره او د هغه سره خېګړه وکړه، د هغه سره ښه سلوک وکړه، د هغه سره صله رحمي وکړه، نو وی دا ششوا چې تا د خپل پلار سره په قبر کې خېګړه وکړه. ګوره اوس دا اسلامي رور دوست او یو قسم د پلار گاونډي د هغه سره د څوک خېګړه وکړو سلوک وکړو. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک څومره لوی مرتبه والے صحابي دي چې د عمر صاحب زوی دی او خپل سورلیم ورکوي، خپل پټکیم ورکوي او د رسول الله مبارک په ارشاد باندې عمل کوي. بس چې زما محبوب سے فرمایلی زه په هغې عمل کوم. د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایلی بس زه په هغې عمل کوم. زه نه خپل مال ته ګورم نه جان ته ګورم، دا مال دولت خو زی راځي، دا خو به نن مالدار سره سبا به فقیر سره، فقیر به مالدار شي مالدار به غریب شي، دا خو دورانی دوران بدلیږي را بدلیږي، په دې به غرور او تکبر نه کوو. نن یو سره سبا بل سره دی، چاله چې الله مال دولت ورکړي شکر دی وباسي او د خپل ګاونډي دی خیال وساتي، صله رحمي دی وکړي، د هغې سره د ښېګړه وکړي، نو دا به دی هوښیار کس دی. هوښیار کس هغه دی چې هغه په خپل ژوند باندې خپل مال دولت په صحیح ځای باندې ولګوي، د غریب ګاونډي خیال وساتي.